فاطمه رضی الله تعالی عنها د دې رشتې تفوس ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هم کړو. هر یو صحابي دا غوښتل چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره جوړ شم، زم جوړ شم. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پیغام ولېږو، فاطمه ما تراکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکو، وی د دې معامله ما په الله تبارک وتعالى پرېښې ده. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولېږو، ابوبکر رضی الله عنه راغی، وی مال خو را نکړه، ته لاړ شه ته پیغام ولېږه کېدای شي تعالی درکړي. عمر رضی الله تعالی عنہ چې تاسو کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه ته جواب راغی، وی د دې معامله ما په الله تبارک وتعالى پرېښې ده، یعنی انکار ورته وکړو. بل صحابي هغه د فاطمه رضی الله تعالی تاسو کو نبی علیہ السلام هغه تم جواب ورکړ، هغه ور نکړه. علي رضی الله تعالی عنہ داسې سارا ته خان شړ دی وتلو، دوی خبر وکړه ویره مونږ له خیره نکړه کې دې علي رضی الله تعالی عنہ ورکی. دوی لاړو په علي رضی الله تعالی عنہ هغه سارا کې خان سره ول. دوی ورته وی علي ته د فاطمه تاسو ولې نه کوي؟ داغه تاسو کې چې نبی رسول الله تعالی درکې کنه. علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما سره دي سو زه په سبا باندې تاسو کما، زه خو نه مہر لرم نه کور لرم، نو زه به داغه څنګه تاسو کوم؟ علي رضی الله تعالی عنہ خپل کورم نو دی به د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په جمعات کې پاتې کېدو، د نبی علیه السلام د ترزو جمعات کې پاتې کېدو. زما سره کور نشته نور څه نشته، نو زه داغه تاسو څنګه وکم؟ نو صحابه کرام وته فرمایل وی نبی علیہ السلام ډیر مهربان دی او ستا خو د تر زوی د کېدې چې ستا سره ډوي حسابونه کې ته تاسو وکنه کېدې چې دا تاسو درناړو نبی علیہ السلام مونږ کې هغه ټیک ته نو راغې چې کله راغې نبی علیہ السلام وځي صحابه کرام ولې ګو دی ورته ته ورشه شابه ورشه. نو چې دلال د نبی علیہ السلام خواته کېلاستو نو شرمېده، د شرم نه غږونه کو اسمونه نبی علیہ السلام ته علي اسیر راغلی وی او رسول الله ستاسو خواله راغلی ومنو ښه ایسې ونه د شرم غږ ونه کو را پاسېد واپس راغی. هغه ورته تاسو کوي چې چل دی وکړو، وی مال ته خبره نه شو کولای، ما څه ونه وی ما خو نه شو ویلی. ښه بل ورځ بیا ولیکو لاړ شه کنه ورشه تاسو یې وکړه کنه. علي رضی الله تعالی دوباره په بل ورځ باندې بیا ورغی، چې بیا ورغی بیا د نبی علیه السلام تاسو کو علي اسې راغلی وی او د الله پیغمبر اسې راغلی ومه ناس را پاسې د ویغه ګونو کو د حیا د وجې نه. بار صحابه تاسو کو علي سي چل دیو کو زه نبی علیہ السلام ته نشم ویلی، زه نشم ویلی، زه ورته څنګه ووایم چې فاطمه مال راکا. صحابه کرامو بیا ولیک ورشي شابه ووایه ورته. دی چې لاړو نبی علیہ السلام پوه شو، نبی علیہ السلام څه شو پوه شو. یا علي ګوره چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق راغلی کو هغه په تاسو باندې راغلی کو نبی علیہ السلام سر علي رضی الله تعالی عنہ سره غلی رچت کې الله پاک پیغمبر او په دې راغلی خو تاسو ته ویلې نشم، تاسو ته ویلې نشم، دې د پار راغلی ما دې د پار راغلی ما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام علي رضی الله تعالی عنہ فرمایلی علي فاطمه بزتا ته درکما، فاطمه بزتا ته درکما، خو چړمبه زدا غینه تاسو کما زه د فاطمه نه تاسو کوم چې ستا په نکاح باندې هغه خوشاله ده او که خوشاله نه ده. ګوره نبی علیہ السلام څه فرمایي زه د فاطمه نه سو کما تاسو کما. او زمونږ غیرت یو دغه د پښتنو د لور نه د نکاح تاسو کوي نه نه لیک ته وي ته ځان له خوښ چال ترتا زه رشته وکما، خو د لور متعلق نه نه د لور نه تاسو کوم دا خو بې غیرتی ده، دا خو پښتونولي ده. زه به لور ته وایم چې ته خوشاله که خوشاله نه ولې دا لور دی دا انسان نه دی، دا حق نه لري. ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه زیات غیرتی یې او ستا لور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لور نه زیات حیادار ده، د فاطمه رضی الله تعالی عنها زیات حیادار ده. یا علي زه به د فاطمې نه څه کوم تپوس کوم بیا به زه تا ته جواب درکم. نو او دا مسله واورئ ډېر کله ته مونږ داسې وینو چې لور بالغه جینۍ ده، عاقله جینۍ ده، دلته پلار وایي زه به د پلانکي ځای کې ورکوم، هغه چغې وایي دا نکاح ماته منظور نه ده، جاړي خپه وایي نه کوم دا نکاح. پلار یې وایي ستا رضا پکې چا راوستې ده، پلار یې بار نکاح ورله وکړي، دا نکاح کېږي؟ دا نکاح نه کېږي، دا نکاح شوې نه ده. پلار یې ورته وایي ما
ما تعالی درکړې ده هغوی ما قبوله کړې ده. څه شی قبلای؟ قبلای څه شی؟ هلته چې د چا نکاح کېږي خو پې خبره عاقله ده بالغه ده. اسلام شریعت د هغې رضا شرط کړی دی، هغې رضا پکې شرط دی. دا نکاح سره کېږي نه چې هغه خپی، خو جهالت سره به څه کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها خاله و، خاله د مور خور ترورې وه، د هغې نوم هم خاله و، خاله بنت خویلد د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور وه، ده مشره خورې وه. نبی علیه الصلاة والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها دا خور راوغوښته، دا ترورې وله راوغوښته، وی زه د فاطمه نکاح د علي سره کومه، خو ته د فاطمه نه تپوس وکړه ستا خورزه ده، ته یې تپوس وکړه چې په دې نکاح باندې رضا ده که رضا نه ده. او دا مشره ښځه وه، د نبی علیه الصلاة والسلام خینې وه، او نبی علیه السلام به اکثر د دې سره سیوکار به کو، دې سره به مشوره کوله. دا ډېره پوه ښځه وه، بردباره ښځه وه، امانتداره ښځه وه، خبره به په امانت کې ساتله. نو نبی علیه السلام د خپلې خینې ته وویل ته د خپلې خورزې نه تپوس وکړه زه د دې نکاح د علي سره کوم چې دا پې خوشحاله ده که خوشحاله نه ده. نو د فاطمه رضی الله تعالی چې کومه ترور وه، هغې فاطمه رضی الله تعالی کېنوله، وی خورزې ستا بابا ستا نکاح ستا د تره د زوی سره کوي، دا خپل د تره زوی سره کوي، ستا نکاح ستا بابا د علي رضی الله تعالی سره کوي، نو ته خوشحاله یې که خوشحاله نه یې. فاطمه رضی الله تعالی ترور ته وویل، وی ترورې دا خبره به زه خپل بابا ته پخپله وکړم، دا به ورته زه پخپله وکړم. سبا شو فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه الصلاة والسلام سره ناسته ده یو ځای په کټ کې، او داسې په دې ویښتو کې ورله او په دې ګیره مبارک کې لاس وي نبی علیه الصلاة والسلام لره، لاس وله وي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي، وی فاطمه زه ستا سره یو مشوره کوم، زه ستا سره یو مشوره کوم، ماله جواب راکه، ماله جواب راکه. نو فاطمه رضی الله تعالی پوه شوه چې بابا مې څه وایي، ما ته خو د ترور په خوله باندې سوال جواب میلاو شوي که. نو فاطمه رضی الله تعالی ته وی بابا رضا ستا ده، خو ستا په جدایۍ باندې خفه یم، ستا په جدایۍ باندې څه یم خفه یم، ستا نه مې زړه نه کېږي چې ستا نه جدا شم، او نور ما خپل اختیار تا ته درکړی چې ستا څنګه خوښه ده هغه شانتې زما خوښه ده، هغه شانتې زما خوښه ده. په دې دوران کې جبري علیه السلام راغی، ځکه نبی علیه السلام فاطمه رضی الله تعالی ته وفرمایل، ای فاطمه ستا متعلق په بیا زه د الله سره څه کومه مشوره کومه، ستا معاملې زه په الله باندې پرېږدمه چې الله څه وایي زه به هغه شانتې وکړمه. فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه السلام سره ناسته ده چې په نبی علیه السلام د وحي اثر شروع شو، مخ مبارک سور شو، په تندي مبارک باندې خولې رالې، چې رالې جبري علیه السلام راغی، نبی علیه السلام ته فرمایي، وی د الله پاک محبوبه د اسمان تمامی فرشتي، د اسمان تمامی فرشتي د فاطمه رضی الله تعالی په نکاح باندې د علي رضی الله تعالی سره خوشحاله دي، د اسمان تمامی فرشتي خوشحالیږي چې د فاطمه نکاح د علي رضی الله تعالی سره کیږي. دا وحی راوړه، چې کله دا وحی راوړه او د وحی اثر ختم شو، نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایلی، فاطمه ستا نکاح الله تبارک وتعالی د علی رضی الله تعالی سره کوي، ستا نکاح د هغې سره کوي. او نبی علیہ الصلاة والسلام مسجد نبوي ته راووتو، بار ته راووتو او منبر ته وختو، او په منبر باندې بیان وکړو، او ښکاره وي ما خپله لور فاطمه علی رضی الله تعالی ته په نکاح باندې ورکړه، ما علی ته په نکاح باندې ورکړه. او علی رضی الله تعالی ته وفرمایل، وی علی پاسه د مهر بندوبست وکړه، د مهر څه وکړه بندوبست وکړه. علی رضی الله تعالی ته فرمایي، وی د الله پاک محبوبه څومره مهر وګورم، څومره مهر. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل، وی 400 درهمه، 400 درهمه. دا وګوره، دا وګوره علی رضی الله، او دا ځکه چې ستا د مور د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د هغې مهر هم 400 درهمه و، د هغې د لور مهر به هم څوری 400 درهمه. لاړ شه 400 درهمه مهر وګوره. علی رضی الله تعالی عنه فرمایل، د الله محبوبه ما ته منظور ده، ما ته فاطمه نکاح څه ده منظور ده.